सूर अनआम ओम सिपारा आयत नंबर 52। सूर अनआम ओम सिपारा आयत नंबर 52। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैक। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तत्रुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वलअशी युरीदून वजहह मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै फतत्रुदहुम फतकून मिनज़्ज़ालिमीन। वकज़ालिक फ़तन्ना बाज़हुम बिबाज़ लियक़ूलू अहाउलाइ मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अलैसल्लाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन। वइज़ा जाअक अल्लज़ीन युअमिनून बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ़्सिहिर रहमह अन्नहु मन अमिल मिनकुम सूअन बिजहालह थुम्म ताब मिन बादिही व अस्लह फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति वलितस्तबीन सबीलुल मुजरिमीन। क़ुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह क़ुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम क़द ज़लल्तु इज़न वमा अना मिनल मुहतदीन। क़ुल इन्ननी अला बय्यिनतिन मिन रब्बी वकज़्ज़बतुम बिहि मा इंदी मा तस्ताजिलून बिहि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह यक़ुस्सुल हक़्क़ व हुव खैरुल फ़ासिलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूर अनआम ओम सिपारा आयत नंबर 52। उस दी ज़ैना दा हम अदब दे और ज़जर दे और जवाब द सवाल दे चे मुंग बा अलस्ता मलगरतिया को चे दा गरीबान खलक द ज़ान न उशड़ी नु जवाब उश चे दा गरीबानान दा ज़ान न मशड़ा अल्लाह फरमाई दा जुल्म दे। अल्लाह जल्ल शानुहु दी आयात के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमाइल चे दा यहूद और नस्वारा कम खबर कई चे अलआयाज़ु बिल्लाह दा सहाबा किराम दा गरीबानान दी और दा खलक दा तर ज़ान न उशड़ा दास्ता मलगरतिया कई दा गरीबानान दी। नो अल्लाह फरमाइल दा कार मकवा। अल्लाह फरमाई वला तत्रुदिल्लज़ीना औ मशड़ा आ कसानु लरा यदऊन ची बली रब्बहुम रब दई बिलग़दाति वलअशी सबा औ बेगा। यदऊन दा दुआ जिक्र दा मुराद तिन टूल इबादत ती और दुआ पाए कि दा अहम इबादत ते इशारा चे हर कले यो इंसान की
توحید په دعا والاستعانت موجود وي نو ټول ایمان مضبوط وي. او یا مراد د دعا نه ذکر د الله تعالی د بالغشی بالغدات والعشی، مراد د دې نروز او شپه ده، نو ذکر د جست او مراد تنه کل دی. تريدون وجهه، علامہ سمعانی رحمت الله علیه فرمایي چې وجه صفت د الله تعالی د بغیر د کیف نه او بغیر د تعویل او تمثیل نه. نو محاوره داسې ده لکه مثال په معاشره کې خلک یو بل ته وایي الکه دا پلانې چې ما پرېښود نو دا ما ستا د مخ لحاظ وکړو یا مې ستا مخ وکړو یا مې ستا مخ ته وکتل ځکه ما دا کار چې دی دا اونه کو ما وی یاره ته به پې خفه شي. نو الله فرمایي ما علیک من حسابهم، دا جواب د قول د مشرکانو دی. هغوی وی چې دی غریبانانو په تا باندې ایمان حقیقي نه دی راوړی، العیاذ بالله دی منافقت کوي. نو حاصل د جواب دا دی چې ظاهري علامات د دی دا د اخلاص دی او باطن حساب کول دا په تا باندې نشته دی. هغه الله تعالی ته سپارلی شوي دي. او بیا ورپسې جمله کې وایي وما من حسابک، او نشته د حساب ستانه علیهم په دوی باندې من شیء اس شی، صرف د تاکید د پاره دا راوړی دی او مراد د حساب نه مواخذه ده. او هر کله چې مواخذه د دواړو طرفونه نشته نو د دې وجې نه دا دواړه جملې ذکر کړي دي. فتکون من الظالمین، الله فرمایي فتطردهم، که وشړل تا دی د پاره فتکون شیبه من الظالمین، د ظلم کوونکو نه. نو دې نه معلومه شوه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه ظلم نه دی کړی، دا صحابه کرام دا یې نه دي شړلي. نو فرمایي بیا ورپسې آیات کې وایي وکذالک فتنا بعضهم، الله فرمایي آیت نمبر 53 یعنی دا شان ازمایو مونږه بعضی په بعضو سره لیقولوا اهؤلاء، دا عاقبت دی. یعنی عاقبت دا چې دی وایي چې منکرین آیا دا هغه کسان دي چې احسان کړی دی الله تعالی علیهم په دوی باندې من بیننا په منځ مونږ کې. اوس دا د تبلیغ د عقباتونه اوله عقبه ده، یعنی مشرکین او هغه خلک چې هغه د الله وحدانیت والدي دا په یو بل باندې امتحان دی. نو دی په دی باندې اعتراض کوي. الله فرمایي الیس الله، آینه دی الله تعالی بعالم خپوه بالشاکرین، په شکر کوونکو باندې. شاکرین نه مراد بیان کوونکې د مسلې دی. او بیا ورپسې آیات کې فرمایي وکذالک، او دارنګ الله فرمایي وکذالک، نو دا کاف د پاره د تشبیه دی. فرمایي وکذالک فتنا، یعنی هر کله چې دا مالدارو کافرانو دا غریبانان مسلمانان سپک وګڼل په مکه کې، نو داسې په هر زمانه کې کیږي لکه په زمانه د نوح علیه السلام کې په سوره هود کې برازي. او لفظ د کذالک دلالت کوي په همیشوالي د دې عادت باندې چې اوس زمانه کې چې کم د الله وحدانیت بیانون کې او حقیقت بیانون کې خلق ته، نو دی باندې امتحان راځي او په دی باندې امتحانات دا د مشرکین او د کافرانو د طرف نه راځي. فرمایلی یقولو درست د علام د عاقبت د پاره دی. اهؤلاء، مراد د دینه استفهام انکاری د ایمان ناړل دا احسان نه دی، کنه موږ د احسان ډیر حقدار یو. فرمای الیس الله، آینه دی الله تعالی بعالم بالشاکرین، خپو په شکر کوونکو باندې. الشاکرین یعنی هغه څوک چې په هغه کې اهلیت د اسلام شته، نو الله تعالی هغه ته توفیق د ایمان ورکوي. بیا ورپسې آیت نمبر 54 دا بیان د ادب دی. فرمایي چې هر کله دا بیان کوون کې د حق هغه ستړی ستومانه راشي، نو ته هغې ته د خوشحالۍ خبرې وکړه. او هر کله چې مخالفین په دوی باندې طعن هغه کوي، نو تاسو تر اوسه پورې په شرک او کفر کې هغه وایي، نو اوس موږ ته هغه تاسو مسلې کوئ. نو د هغې جواب دی په لفظ د کتب ربکم کې.
الله فرمای واذا جاءك الذين او کله چې راشي تا ته کسان یؤمنون چې ایمان راوړل په آیاتونو زمونږ باندې فقل ورته ووایه سلام علیکم سلامتیا دی وي په تاسو باندې. سلام علیکم د دې نه مراد سلام د تحیې نه دی چې په خیر علی او دعا د سلامتیا د دین او د دنیا ده. نو فرمای انه من عمل منکم سوءا بجهالة، نو فرمای چې چا چې عمل کړی وي تاسو نه سوءا بد بجهالة په ناپوهۍ سره ثم تاب من بعده او بیا توبه وباسي وروستو د دې نه واصلح او نیک عمل وکړي. نو فانه غفور رحیم، یقینا الله تعالی بخون کے و مہربان دے. او بیا ورپسی آیات کے فرمائی آیت نمبر 55 اللہ فرمائی دا دویم عقبر تبلیغ دا، یعنی دی اعتراض کئی چی بلا مسئلہ تعالی ندرزی ہمیشہ دا یو مسئلہ آغا منگ تا ذکر کے چی دا مسئلہ دا وحدانیت دا اللہ تعالی دا. العیاذ باللہ پیغمبر تیوی تا جاہلی. نو جواب دا دے چې دا مسئلہ بار بار دا ذکر بیانو چې الله تعالی د وحدانیت او د شرک چې کومې لارې دي چې دا جدا جدا شي او دا معلوم شي. لکه هر پیغمبر راغی آپ خپل ځای باندې اعلان وکړو، هغه خبره وکړه، هغه څه ووی وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا. ورپسې دی ټولو پیغمبرانو د دې یوې کلمې محنت کړی دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه هم د دې کلمې محنت کړی دی، لکه څنګه تبلیغ والا حضرات چې په جومات کې هغوی ودرېږي نو هغوی وایي زمونږ او ستاسو کامیابي دا په دین کې ده. او لومبی چې دی نو هغه کلمه طیبه ده، او چې کله مونږ او تاسو کلمه طیبه ووي د هغې نه بعد په مونږ او تاسو باندې د اسلام حکمونه فرض شو. نو لومبی کلمه طیبه ده، په دې کې وحدانیت د الله تعالی دی. نو پیغمبر علیه السلام هم دوی ته ووایي چې ای مشرکینو ایمان نه اړئ. دوی ووایي بس دا یو مسله دې زده کړې ده، نورې مسلې تعالی نه درځي. نو الله فرمایي جواب یې وکړو چې وکذلک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. الله فرمایي چې دغسې همیشه تفصیل کوو موږ د آیاتونو د وحدانیت او د پاره د دې سبیل المجرمین چې خو ښکاره شي لار د مجرمانو. نو هر پیغمبر راغی سی وی قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. بیا ورپسې آیت نمبر 56 دام ادب او طریقې د تعلیم دی، د سوالات او جوابونه دي. اول سوال دا دی چې بندگی د غیر الله یعنی جایز دا ولی نه کوي تاسو؟ نو جواب شو چې زه منع کړی شوی یم د هغې نه، دا یو خبره. دویم سوال د دی دا و چې زمونږ د دین تابعداري ته ولې نه کې؟ نو د هغې جواب شو چې دا خواهشات دي او دا سبب د ضلال او د ترک هدایت دی. نو په دې آیات کې ذکر د سبیل المجرمین چې عبادت د غیر الله دی، نو هغه پکې ذکر کړی دی. نو ورپسې آیات کې فرمایي قل ته ورته ووایه انی نهیتو زه منع کړی شوی یم ان اعبد الذین د دې نه چې عبادت وکړم د هغه معبودانو چې تاسو یې عبادت کوئ تدعون من دون الله ما سوا د الله تعالی نه. نو قل ته ورته ووایه لا اتبعو زه تابعداري نه کوم اهواءهم د خواهشاتو ستاسو. قد ضللت په تحقیق سره ګمراه بشم زه اذا وما انا من المهتدین دغه وخت او نه به یم زه د هدایت والونه. نو په دې کې دا دواړه جوابات ذکر کړل. نهیتو دا نهی په قرآن کې دا په صریح نهی سره ده او په عقلي او نقلي دلیلونو سره ذکر ده او داسې بیا په سورې مؤمن کې به مخکې راځي. بیا ورپسې آیت نمبر 57 قل انی علی بینة ووایه ورته بېشکه زه په ښکاره دلیل باندې یم د طرفه د الله تعالی نه وکذبتم بیا تاسو تکذیب کوئ د هغې ما عندي نشته ما سره ما عذاب تستعجلون چې تاسو تلوار کوئ به په هغې باندې. اوس دا دریم سوال او د هغې جواب دی. سوال دا دی چې ستا په خبره باندې څه دلیل هغه شته دی؟
نو جواب دار چې دلیل شته کنه، خو لیکن تاسو یې نه منئ. دا بیان د نهید دی چې نهی په بینه سره هغه شوي ده او مراد د بینې نه قرآن دی. ما تستعجلون مراد د دې نه عذاب د دنیا دی، سورہ انفال کې دی، او یا قیامت دی په سورہ شورا کې. ان الحکم حکم تکوینی او تشریعی دواړه مراد دی. یقص الحق یعنی تفصیلی بیان تدا یقص قص یقص چې دی انو دا تفصیلی بیان ته ویلی شي صاد سره قص یقص، دا تفصیلی بیان ته ویلی شي. او یا یقص په معنا د یقضوا دی، لکه بل قرات کې راغلی دی هر کله چې حکم او قضا مستلزم د فیصلې دپاره نو د دې وجې دلته الفاصلین هغه ووي. یقص الحق وهو خیر الفاصلین دلته فاصلین وي. بیا ورپسې آیت نمبر 58 قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. دا څلورم سوال جواب دی. نو دی سوال داو چې هر کله موږ په باطل یو نو په موږ باندې عذاب ولې نه راوړل کیږي چې تا ته اختیار د عذاب درکړی دی. نو جواب شو چې ما سره اختیار نشته دی، که ما سره اختیار وی نو ما به زر فیصله کړې وه، ستاسو په مابین کې به مې فیصله زر کړې وه. او په حدیث د مسلم کې ذکر دی چې د طائف نه په واپسای کې ملک الجبال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ښکاره شو، ورته یې وویل که ته غواړې چې ستا دا مخالفین د غرونو په منځ کې وچقوم، نو معلومه شو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اختیار کې وی عذاب او دی دلته دا سوال کوي. نو جواب دا دی چې په وخت د طلب کولو د منکرینو کې عذاب لرا د پیغمبر په اختیار کې هغه نو، او حدیث کې دا نشته چې هغه عذاب طلب کړو، دا خو صرف ملک الجبال عرض کړو. تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی. نو فرمای چې قلت ورته ووایه لو انک چرې ما سره عندي زما په اختیار کې وی هغه شی ما تستعجلون هغه چې تاسو تلوار کوئ د هغې لقضي الامر نو خامخا فیصله به کړې وې ما په کار د منځ د زما او د ستاسو کې. والله الله تعالی عالم خپ ور عالم دی بالظالمین په ظالمانو باندې. بیا ورپسې آیت نمبر 59 هر کله چې وویل شو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره اختیار د عذاب نشته، نو سوال راغی چې اختیار خو ورسره نشته خو لیکن علم د وخت د عذاب به ورسره وي. نو په دې آیات کې د هغه خبرې جواب دی. او په دې آیات په اوله جمله کې علم کلی محیط په ټولو مغیباتو باندې اجمالی ذکر شوی دی او بیا تفصیل هغه ذکر کړی دی چې موجودات چې دي نو دا په دوه قسمه باندې دي، یو اعیان دي او بل اعراض دي. نو اعیان بیا په دوه قسمه باندې دي، یو ته بری وي او بل ته بحری وي، او اعراض چې دي نو دا په دوه قسمه باندې دي، یو ته اوصاف وي بل ته حرکات وي. نو اوصاف بیا په دوه قسمه باندې دي، یو ته رطب ویلی شي بل ته یابس ویلی شي، او حرکات چې دي نو دا ځان له په دوه قسمه باندې دي، حرکت او اوچت یعنی اوچت د ځمکې نه او حرکت د سطح د ځمکې نه، یعنی حرکت د اوچت نه ځمکې ته او حرکت د سطح د ځمکې نه داخل د ځمکې ته. نو په دې کې ټول موجودات چې دي نو دا پکې داخل شو. وعنده مفاتح العیب او پنیز د الله تعالی دی خزانه د عیب، لا يعلمها نه پویږي پای باندې الا هو مگر صرف الله تعالی پویږي. نو مفاتح دا جمع د مفتاح ته، خزانه ته ویل شي، او یا جمع د مفتاح ته چابیانو ته ویل شي. مفتاح معنا خزانه، مفتاح معنا چابیانی. او حدیث د بخاری کې راغلی دی مفاتح الغیب 5. نو دا د حصر د پاره نه بلکې تپوس کوون کې صرف دا 15 تپوسونه کړو. نو دا د هغې جواب دی البر د بر اوچا، یعنی د بر نه د انسان پایدې ډېرې دي او د انسان علم د اوچې سره هغه ډېر متعلق دی، ځکه هغه مخکې ذکر کو. ما تسقط من ورقة او په دې کې ډېر عموم دی چې صرف علم د ورقې نه
بلکې د هغې د حرکت علم ام د الله تعالی سره دی. رطب ولا یابس، هر ژوندی او مړ انسان او جن بلکې ټول سیزونو ته دا شامل دی. کتاب مبین، په دې کې دوه قولونه دي، اول علم د الله تعالی او دویم چې دی هغه لوح محفوظ دی. دی آیات کې بل دلیل عقلی دی، په دې کې نفي د علم غیب د غیر الله نه. نو دا آیت نمبر 59 دا دلالت تر ټول کلیات او جزئیاتو دا علم صرف الله تعالی سره دی، بل چا سره دی علم دا نشته دی. وعنده مفاتح الغیب، او پنځ د الله تعالی خزانه د غیب، هغه یعنی پنځ د الله تعالی دی خزانه د غیب نه پويږي پاغي باندې الا هو، سوق به پويږي صرف الله تعالی. ويعلم ما في البر، پويږي په هر هغه څه باندې چې په وچه کړي، والبحر او په دریاب کړي. وما تسقط، او نرا غرزيږي من ورقه اس یو پاڼه الا يعلمها، مگر الله تعالی عالم د پاغي باندې چې یو پاڼه را غرزيږي دام الله ته پته. ولا حبه، نپریوزی یو دانه فی ظلمات الارض، پتیرو د زمکه کی لکه زمکه کی وردن نشي. ولا رطب، او نه دو یعنی لن اوچو. ولا یابس، ولا رطب نه لند، ولا یابس او نه اوچو، الا فی کتاب مبین، مگر دا په کتاب د واضح کی دی. دا الله په لوح محفوظ کې لیکلی دی چې آیا مطلب دا دی دا پاڼه دا به په دې وخت کې راغورځېږي، دا دانه به دې وخت کې ځمکې ته ورځي، دا به زرغونه کېږي، او لہذا دا به اوچېږي او دا به زرغونه کېږي. دا ټول علم چا سره دی؟ دا الله سره دی. خدا الله کوم ځای لیکلی دی؟ په لوح محفوظ کې لیکلی دی. بیا ورپسې آیت نمبر 60، دا بل دلیل عقلی دی چې ستاسو اوده کېدل او بیدارېدل دا د الله په اختیار کې دي. نو مخکې عموم د علم ذکر شو، اوس عموم د قدرت ذکر کوي. الله فرمایي وهو الذي، الله هغه ذات دی، یتوفاکم چې قبض کوي تاسو نه، یعنی روح ستاسو، باللیل د شپې.
نو فرمای وهو الذی الله اغذات ته یتوفاکم چې قبض کوي. نو توفا چې دی دا د یو څیز هغه پورا اغستل یو اطلاق دلته په خوب او په مرګ دواړو باندې کیږي. لکه سوره زمر آیت نمبر 42 کې علامه سمعانی رحمت الله علیه فرمایي چې دلته مراد د قبض د نفس هغه متمیزه متصرفه دی. بالنهار د دینه تیر شوی روز مراد ده او فيه ضمیر نه مراد راتلون کې روز ده. اجل مسمى یعنی مراد د دینه د هر انسان نیټه د مرګ ده. ثم الیه او بیا باغه طرف ته یعنی ثم الیه بیا خاص د هغه مخې ته ده مرجعکم پیشی ستاسو ثم ینبئکم او بیا به تاسو ته خبر درکړی شي بما په هغه څه باندې کنتم چې تاسو تعملون کول با. اجل مسمى نو الله جل شانه تاسو نیټه د مرګ چې دی هغه مقرر کړی دا او تاسو تبا هغه نیټه ته تاسو رسي. بیا ورپسې آیات کې فرمایي وهو القاهر فوق عباده دا تخویب ته یعنی دا دلیل عقلی دی چې زورور الله تعالی دی او مرګ اگر اولی تاسو د مرګ نه نشي بچ کېدی. د دې آیات نه معلومه شو چې ملائک د مرګ دا ډیر دي. ملک الموت بعضی کسانو له اغزی او ساده اغستو د پاره هر اغزای اغه حاضر ناظر نه دی. مخکې آیات کې توفا د خوب ذکر شو، په دې آیات کې توفا د مرګ ذکر کوي. وهو القاهر قهر یعنی په سیز باندې غلبې ته ویل شي. قهر چې دی دا په یو سیز باندې غلبې ته ویل شي او غلبه په یو سیز باندې اوچتوالی ته دا مستلزم د ځکه چې قهر سره فوق هغه ذکر کوي او قهر د الله تعالی په مختلفو طریقو سره دی. قهر د معدوم په ایجاد سره دی، قهر د په موجود باندې په پناکولو سره دی او قهر د نور چې دی نو دا په ظلمت سره دی او قهر د شپې دا پر ورځې سره دی یا قهر د ورځې په شپې سره دی. یعنی ټولو قسمونو د انقلابي تصرف ته دا قهر ویل شي او داسې مخکې تیر شوي دي په دې صورت کې آیت نمبر 18 کې. تو فرمایي وهو القاهر الله تعالی هغه قاهر دی. نو دا تخویف دی، الله تعالی زورور دی فوق عباده. دلته نه مراد د فوقیت د مکان او د جهت نه دی لکه مخکې ذکر شو. غلبه د الله تعالی په بندگانو باندې دا ده چې دوی د عدم نه وجود ته راوستل، یعنی بندگان نو او الله پیدا کړل. دا الله تعالی دا د هغه غلبه ده او الله تعالی زورور دی. ويرسل علیکم حفاظا دام یو صورت د قهر د الله تعالی دی، یعنی غلبه په حفاظت کولو سره او مراد د دینه هغه ملائک دي چې ذکر وی دا غي ذکر راغلی په سوره رعد کې. نو توفته رسولنا الله فرمایي چې یعنی وفات پکې توفته رسولنا وهم لا يفرطون، یعنی توفته رسولنا الله فرمایي یعنی هغه ملائکه یعنی زمونږ وهم لا يفرطون دی اس کوتاهي نه کوي په حکم د الله تعالی کې. الله چې ول اقسم مقرر کړی پای کې دی کمې کوتاهي هغه پکې نه کوي. نو الله جل شانه فرمای چې دغه پرشتي چې دي نو دوی اس کمې کوتاهي دا په حکم زما کې دانشي کولې. نو بیا ورپسې آیت نمبر 62 پای کې فرمایي چې ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. دی آیات کې اثبات د قیامت ته او د الله تعالی درې صفات دي پکې. یو صفت پکې دار مولا، مولاهم دلته په معنا د مالک او متصرف سره دی. نو کافرانو ته نسبت کې دی شي او په سوره محمد آیت نمبر 11 کې مولا په معنا د ناصر سره دی. نو فرمایي چې ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. الله تعالی ته چې مالک د دی دی یعنی حق ته الا له الحكم خبردار خاص هغه په اختیار کړي وهو اسرع الحاسبین او غزر حساب کوون کړي. الا له الحكم یعنی رستو د رد نه فرمایي چې اختیار د فیصله کولو دا چا سره دی؟ الله سره، بل چا سره اختیار نشته دی. اسرا چې په حدیث سره دا ثابت دی چې الله تعالی به د ټول مخلوق په دومره وخت کې حساب وکړي چې د دنیا یو ورځ د سحر نه تر غرمې پورې. حدیث کې راځي
ټول انسانیت سره الله به پرز د قیامت باندې دومره زر حساب وکړي لکه د سحر نه ماسپښین. او بیا ورپسې آیت نمبر 63 پای کې فرمایي دا بل دلیل عقلی دی چې په ډېرې سختۍ کې تاسو د الله تعالی ته یعنی تاسو د الله نه مدد غواړئ. نو دا شان هر تکلیف کې د هغه نه مدد غواړئ او د هغه بندګي خاص کوئ. نو فرمایي چې قل ته ورته وایه من ینجیکم یعنی څوک دی چې بچ پکې تاسو، من ینجیکم نجات په در کې تاسو من ظلمات د تیارو د سختونه، البر د وچې والبحر د دریابونو نه. ظلمات مراد حقیقي تیاره ده چې په صحرا یا په ځنګل کې تیارې د شپې او د وریځې کې هغه راګیر شي، او په دریاب کې په تیارو د شپو او دروازو کې او په تیارو د سیلای او په چپو کې هغه راګیر شي. نو ورته ووایه که نه چې تاسو به څوک خلاص کی. او یا مراد د ظلمات نه سختی او تکلیفونه دي په اوچا یا په دریاب کې چې انسان باندې داسې هیبت راولي چې بیا نظر هغه یعنی لګي په د تیارو په شان سترګې پې تورې شي. تضرعا و خفیا مراد د تضرع نه معنی مشهوره ده یا په معنی د علانیې سره دی، او جهر په ژبه او خفیتا چې دی نو دا په زړه کې. نو مراد تینا دواړه طریقې دي، ښکارا او پټو. یا مطلب دا دی چې په یو وخت کې تضرع په ژبه او پټواله او اخلاص چې دی نو دا په زړه کې وي. لئن انجانا وای تاسو که چرې بچ کو مونږه من هذه د دې مصیبت نه لنکونن من الشاکرین نو خامخا مونږ به څه شکر گزار بشو. علامه سمعانی علامه شربینی هغه وایي چې شکر پیژندل دا نعمت دی سره د ادا کولو د حق د منعم نه، او یا نسبت د نعمت دی منعم حقیقي ته سره د خرج کولو د نعمت نه پر رضا د منعم کې. شاکر هغه چاته وایي شکر گزارو چې هغه شکر او پیژني په نعمت سره د ادا کولو د حق د هغې نه. او بیا ورپسې آیت نمبر 64 چې دی نو په دې کې دا جواب دی د مخکې سوال او دلیل دی چې الله تعالی د هر مصیبت نه نجات ورکوونکی دی. نو تاسو ولې بیا الله سره شریک جوړوئ؟ قل ته ورته ووایه الله تعالی ینجیکم نجات په در کې تاسو ته منها د دې نه من کل کرب د هر غم نه. کرب چې دی هغه غم دی چې سا ورسره ډوبه شي، یعنی نهایت غم. او د دې آیاتونو یعنی د دې په شان آیاتونه مخکې بیا را روان دي په سورې عنکبوت کې. یعنی الله جل شانه تاسو د هر غم نه هغه بچ کوي. نو فرمایي چې یعنی من کل کربین، کرب چې دی نو دا هغه غم ته وایي چې هغې سره بلکل سا ورسره ډوبه شي، چې سا ورسره بلکل هغه ډوبېږي نو دغې ته څه ویلی شي؟ کرب ورته ویلی شي. او بیا چې دی نو الله جل شانه فرمایي چې تاسو ته به نجات در کوم د هر غم نه، که هغه ګوره تیاري دي، که هغه رڼا ده، که مصیبت دی، که تکلیف دی، که د اوچې دی، که د لوندې دی، چې څه مصیبت په تا راځي بس الله ته متوجه کېږه. د الله جل شانه نه غوښتل کوه، الله طرف ته متوجه کېږه، د الله نه غوښتل کوه. نو الله جل شانه به تا ته څه کوي؟ تا ته به لار ښیي، تا به د هغه نجات په تا ته د هغې نه درکوي. نو فرمایي چې په غم او په ښادۍ، په خوشحالۍ، په خفګان او په تیاره او په رڼا، په هر قسم مصیبت کې ته چا طرف ته رجوع کوه؟ د الله طرف ته رجوع کوه. یعنی الله ته رجوع کوه او الله جل شانه چې دی نو هغه به تا څه کوي؟ یعنی تا به د هر غم او د مصیبت نه به اخلاصوي. الله جل شانه به تا ته نجات درکوي. نو چې کله ته الله ته متوجه شي، لکه صحابه کرام چې یو صحابي باره کې راځي وایي هغه ته په سورلی باندې ناستو او چرته د اسلام په میشن باندې روانو او هغه ته خبر راغی چې ستا زوی وفات شوی دی. هغه ودرېده، 2 رکعته مونځ یې وکړو او بیا چې د نو خپلې سورلی ته وخته ولاړ، هغه خپل میشن یې وکړو او چې څه دپاره پیغمبر اسلام لیږلی هغه کار یې وکړو او واپس چې دی نو هغه راغی. زی خو اسم دنیا نه لاړو، خو لیکن د هغه دپاره یې 2 رکعته نفل وکړل چې یا الله دته بخښنه وکړي. او چې کم میشن نه واپس راغی، ښځې ورته ووایي چې دغه شانتې کفن دفن یې وشو او هغه وفات شوی او داسې داسې، نو بس دعا یې ورته وکړه. نو ګوره که چېرې په تا باندې خوشحالي راله نو پای کې هم الله یاد کړه، دا نه چې پای کې ډمان ناولي، پای کې خلک ګډې،
پای کې چې دنو مطلب دا دی چې ته د الله د حکم نافرمانی کې د الله حکمونه ماته داسې بنه کې. او کنه مثال داسې وشو چې پتا باندې خوشحالي رااله او پای کې د الله یاد نه کو په غم کې یادې، نو دا خوشحالي به تا ته خفګان وګرځي. په هر حال کې، په خوشحالۍ کې، په خفګان کې، په رڼا کې، په تیاره کې او په نعمتونو کې او په سختو تکلیفونو کې، په دې ټولو کې الله یادول پکار دي. نو ځکه الله زمونږ نه بیا په دې باندې چې دی نو هغه خوشحالیږي چې مونږ او تاسو الله خوشحاله کو، نو بیا زمونږ نه به ټول ارسه به چې دی نو دا به زمونږ دپاره فایده مند وي. چې الله د ناراضي شه بیا د بل چا پروا انسان نه کوي. نو ترجمې ته وګورئ ښه. فرمایي ولا تطرد الذین او مشړتا کسان یدعونا چرابلی ربهم رب خپل بالعداتی یعنی سوا والغشی بیگا یریدون وجهه او غاړي رضا داغ ما علیک من حسابهم یعنی نشتره پتابانی حساب د دینا من شیء یعنی سشی وما من حسابک او نشتره د حساب ستانا علیهم پدیبان من شیء سشی فتطردهم نو کته اوشړی دی د پاره فتکونا شیبت من الظالمین د کمی کونکو نا. وکذالک فتنا او دارنګ همیشه ازمایو مونږه بعضهم بعض د دینا به بعضن په بعضو نورو باندې لیقولو دا چې اوای منکرین اهؤلاء یعنی آیا داخلک تی من الله چې احسان کړی الله تعالی علیهم پدی باندې من بیننا پمن زمونږ کی علیس الله عین دی الله تعالی بعالم یعنی خپوا بالشاکرین په شکر گزارو باندې. واذا جاءك الذين او کله چې راشي تا کسان یؤمنون چې ایمان ناړي بآیاتنا پایاتونو زمونږ باندې فقل ورته وایا سلام یعنی سلامت یاد علیکم پتاسو باندې کتبا لازم کړی ربکم رب ستاسو على نفسه الرحمه پزان باندې رحمت یعنی ستاسو د پاره انه من عمل دا بیشک چا چې وکړو یعنی منکم تاسو نه سوءا عمل بد بجهالت پناپوی سرا ثم تاب بیا توبه ویستا من بعده یعنی پس د دینا واصلح او خیک عمل خپل فانه غفور الرحیم بیشک الله تعالی بخون کې مهربان دی. وكذلك نفصل الآيات دارنګ په تفصیل سره بیانو مونږ آیاتونه ولتستبینا د لپاره چې ښکار شي سبیل المجرمین لار د مجرمانو. قلت ورته وایا انی نهیتو یعنی بیشک من کړی شوی یم زه ان اعبد الذین درین چې عبادت کوم زه د هغه چا تدعون من دون الله چې رابلی تاسو سیوا د الله تعالی نه. قلت ورته وایا لا اتبعو ز تابعداري نه کوما اهواءکم یعنی ستاسو د خواهشاتو. قد ضللت اذا یقینا گمراه بشمز اذا وما انا په دغه وخت کې او نه بیم زه من المهتدین د هدایت والونا. قل انی علی بینة او اوای بشک زم په دلیل باندې من ربی د طرف در خپلنا وکذبتم او درو غنی تاسو به هغه د پاره ما عندي نشتره ما سرا ما تستعجلون آج تاسو غواړی به پتا دی سرا. ان الحكم نشتره اختیار الا لله مگر الله سره یقص الحق اغ بیانی حق لرا وهو خیر الفاصلین او اغل ټولو نه فیصله کوونکې. قلت ورته وای لو ان کچریوی عندي ما سره ما تستعجلون چې غواړی تاسو پتا دی سره لقضی الامر نو خامخا فیصله کړی شوی دا الامر معامله بیني پمنځما وبینکم پمنستاسو کی والله الله تعالی اعلم خفی جنب الظالمین ظالمان. وعنده مفاتح الغیب او خاص اغسر دی کنجیانی د غیبو لا يعلمها نپویگی پاغی بانی الا هو مگر اللہ تعالی. ويعلم ما في البر او پویگی اغا پا آغا سباندی چی پا اوچکی دی والبحر او پا دریاب کی یا پا لند باندی. وما تسقط من ورکت او نپریوزی اس یو پانا
الا یعلمها مگر هغه پوهیږي په هغې باندې ولا حبة نه یو دانه فی ظلمات الارض په تیارو د ځمکه کې ولا رطب او نه څه لون څیز ولا یابس او نه اوچ څیز الا فی کتاب مبین مگر آج موجود دی په کتاب روخانه کې وهو الذي الله هغه ذات دی یتوفاکم چې اودکوي تاسو باللیل د شپې ویعلمو پوهیږي ما جرحتم په هغه باندې چې کړي وي تاسو بالنهار دروزې ثم یبعثکم او بیا راپورته کې هغه تاسو فیه په بل رس کې لیقضا اجل مسمى چې پوره کړی شي نیټه مقرره ثم الیه مرجعکم بیا هغه ته واپسې د ستاسو ثم ینبئکم بیا به خبر کې هغه تاسو بما په هغه څه باندې کنتم چې تاسو تعملون کول با وهو القاهر د الله تعالی زورور دی فوق عباده د پاس د بندګانو خپلو دی ویرسل علیکم رالیږي هغه په تاسو باندې حفظا حفاظت کوونکي ملائک حتی اذا جاء تر دې پورې چې کله راشي احدکم الموت یعنی یو کس ته په تاسو کې مرګ توفته نسا علی داغنا رسلنا را لېږلي شوي فرشتې زمونږه وهم لا یفرطون او هغوی کوتاهي نه کوي ثم ردو بیا به واپس پیش کړي الی الله الله ته مولاهم الحق چې مالک ته په حق باندې الا له الحکم یعنی خبردار یوازې د هغه د اختیار وهو او هغه اسرع الحاسبین ډیر زر حساب کوونکې قل ورته ووایه من ینجیکم یعنی څوک ته چې خلاصې درکړي تاسو ته من ظلمات البر د تیارو د مصیبتونو د اوچې نه والبحر او د لوندې نه تدعونه را بلی تاسو تضرعا په عاجزۍ سره وخفیة او په پټه باندې لئن انجانا کچر خلاصې درکړي هغه من هذه د دې نه لنکونن نخامخا شب منگا من الشاکرین د شکر گزارنا قلت ورتوایا الله اللہ تعالی ینجیکم خلاصے درکی تاسو تا منها درینا ومن کل کرب دهر یوی سختی او دغمنا ثم انتم تشرکون او بیام تاسو یعنی شرک کوئی اللہ سر شرک جوڑوئی صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين یا الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټولو باندې عفو کلام راکاږي الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله داینه موږ ته خیر راکړي الله چې کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه وختره الله داینه موږ ته پناه راکړي الله داینه موږ ته پناه راکړي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله زموږ د ټولو مشکلات حل کړي الله پریشانۍ ختم کړي الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي الله د ظالمانو د ظلم نه شریرانو د شر نه حاسدینو د حسد نه بغضیانو د بغض نه ساحرانو د سحر نه نظربازو نظر نه الله مونږ وساتي الله چې سوره بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي الله ټول مسلمانانو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي الله چې چا څومره حوایج دي ټولو حوایج برابر کړي مشکلات هم حل کړي پریشانۍ هم ختم کړي مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي الله چې په کومو کورونو کې پریشانۍ دي الله د هغه ټولو پریشانۍ ختم کړي الله چې کومو کورونو کې نه اتفاقۍ دي الله اتفاق پکې پیدا کړي الله مینه محبت پکې پیدا کړي الله چې په کوم ځای کې دشمنۍ طرفګنۍ دي الله دا ټولې ختم کړي الله دا ټولې ختم کړي الله موږ ټولو ته خپله رضا نصیب کړي الله موږ ټولو ته خپله رضا نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین